بسم الله الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری منځ د دوه شیزونو مجموعه ده. منځ کې ځنې افعال دي او ځنې اقوال دي او د دې دواړو مجموعې ته منځ ویل کېږي. کچېرته منځ کې یو داسې فعل راشي چې هغه سره ذکر ملاو شوی وي نو دا په منځ کې مقصود دی. مثلا تکبیر تحریمه وخت کې موږ لاسونه اوچتو دې سره موږ ذکر الله اکبر ملاو. دا داسې یو فعل دی لاسو اوچتول چې دې سره ذکر الله اکبر ملاو شوی دی نو دا په منځ کې مقصود دی. دغه موږ رکوع ته ځو نو د قیام دی طرفه نه موږ رکوع ته کوم حرکت کوو د حرکت ته فعل ویل کېږي او دې سره موږ الله اکبر یو ذکر ملاو نو دا داسې فعل دی چې دې سره ذکر ملاو شوی دی نو په منځ کې دغه مقصود دی. او دین علاوه کچیرته منځ کې یو داسې فعل راشي چې هغه سره ذکر نه ملاو شوی نو دا په منځ کې مقصود نه دی او دا فعل بالکل عبث او بیکاره دی. مثلا منځ کې په ګیره کې ګوتې وهل یا د کپړو سره لوبې کول یا داسې رکوع ته د تک په وخت کې چې کوم لاسونه اوچتول دي دا یو داسې فعل چې عبث او بیکاره دی. ځکه چې رکوع ته د تک په وخت کې موږ کوم ذکر کوو د هغه ذکر تعلق دا د حرکت سره دی. د قیام نه رکوع طرف ته کوم حرکت دی د ذکر تعلق د دې سره دی نو دی وخت چې کوم لاسو اوچتول دي دا یو داسې فعل دی چې د سره ذکر نه دی ملاو شوی نو دا فعل بالکل عبث او بیکاره دی. دغه سي چې کوم سجده ته تلو وخت کې لاسونه اوچتول دي درم رکعت شروع کې چې کوم لاسونه اوچتول دي دا داسې یو فعل دی چې د سره ذکر نه دی ملاو شوی نو دا د اقم الصلاه لذکر د تقاضی مطابق د الذين هم فی صلاتهم خاشعون کې د خشوع مخالف دي. بعض خلک به دا اعتراض کوي وایي تاسو په دعای قنوت کې دعای قنوت نه مخکې لاسونه اوچتوي او دغه سي د اختر په منځ کې هم تاسو لاسونه اوچتوي دا د خشوع مخالف ولې نه دی. د دې تاسو دوه جوابونه ذهن کې کینوي. اول جواب دا چې موږ دعای قنوت نه مخکې او اختر منځ کې چې کوم لاسونه اوچتو دا یو داسې فعل دی چې د سره ذکر ملاو شوی دی او دا اصول ما تاسو مخکې هم بیان کړو چې کله د یو فعل سره ذکر ملاو شي نو دا په منځ کې مقصود دی. او دوم جواب د دې دا نو دلایل دوه قسم دي، بعضی عام دلایل دي او بعضی خاص دلایل دي. دا عام چکم دلایل دي په دې کې ممتازو د لاسو چتولو نه منې کړیو. د دین دا معلومیږي چې تاسو په دعای قنوت کې او د اختر په منځ کې لاسونه مو چتوي. او بعضی خاص دلایل دي د خاصو دلایلو د معلومیږي چې تاسو په دعای قنوت کې او د اختر په منځ کې لاسونه چتوي. نو موږ د عام دلایلو په وجه سره په ټولو منځو کې لاسونه نه چتو او د خاص دلایلو په وجه سره موږ په دعای قنوت کې او د اختر په منځ کې لاسونه چتو. امام بخاری رحمت الله علیه یو کتاب دی جز رفع الیدین په هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه دا یو حدیث مروي دی، حدیث نمبر 122 و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قنوت کې لاسونه وچتول او دین مستقل یو مختبل حدیث دی، حدیث نمبر 133 په هغه کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مروي دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د وتر په اخري رکعت کې قل هو الله ویلا هغه نه بعد به لاسونه وچتول بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعای قنوت ویلا. او دغه سي په سنن تحاوی کې دا یو حدیث موجود دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د اختر په منځ کې لاسونه وچتول. من اهل سنت والجماعت سره د قران کریم او احادیث مبارکه او 1500 صحابه کرامو عمل او د غسی د فقهای کرامو او د مجتهدینو عمل او اقوال موجود دي. اول د قران کریم آیت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل تفسیر تنویر المقباس د هغه په صفحه نمبر 212 کې دا فرمایي الذين هم في صلاتهم خاشعون و خاشعون څه مرادي مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه
وای دا خاشعون مراد هغه خلق دي چې هغه په منځ کې خشوع او عاجزي اختیاروي هغه خي او ګس طرف ته نه ګوري او هغه کسان چې کوم په منځ کې لاسونه نه اوچتوي او داسې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه خپل تفسیر سمنقندی او جلد نمبر 2 صفحه نمبر 408 کې دا فرمایي خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في التكبيره الاولى واذا خاشعون د خشوع کولو هغه خلق مراد دي چې هغه صرف د منځ په شروع کې لاسونه اوچتوي او دغه سي احاديث مبارکه کې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي الا اخبركم بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال راوي فرمایي فقام فرفع يديه اول مره ثم لم يعد دا په نسائی شریف کې دا یو حدیث موجود دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 158 حضرت عبد الله بن عبد مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایزتا ستاد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شان موږ نو کوم راوی فرمایي وای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ولار شو ودرېدو او د منځ کو او صرف د تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه اوچتول باقی په منځ کې دنه د لاسونه نه اوچتول او حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ دا یو روایت دی وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه لا يعود برفعهما حتى يسلم من صلاته مسند ابي حنيفه صفحه نمبر 344 اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله منشرو کوو دا صرف د منځ په شروع کې به د لاسونو اوچتول باقی د منځ په منځ کې به د لاسونو اوچتول تر دې حد پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام علیه او درم حدیث کومه ده د خلفای راشدین چې کوم عمل دی هغه ده حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلاه وقد قال محمد فلم يرفعوا ايديهم بعد التكبيره الاولى اسناده حسن ورواته ثقات مسند ابي يعلى صفحه نمبر 29 رقم الحديث 5036 حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره او حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم سره ما منځ کو او د صرف د منځ په شروع کې لاسونه اوچتول باقی د منځ په منځ کې د لاسونه نه اوچتول او داسې چې کوم امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او سفیان ثوری رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه د دې د ټولو امامان دي د دې ټولو عمل او د دې ټولو حکم چې کومه ده دا د ترک رفع الیدین ده د چې کله موږ کاوه د منځ کې لاسونه اوچتول او د خپل امت ته د خپل حکم ورکړی دی خپل مقلدین ته دا حکم ورکړی دی چې تاسو منځ کې لاسونه مو اوچتوي صرف د تکبیر تحریمه وخت کې تاسو لاسونه اوچتوي باقی پاتې شو چې کوم فریق مخالف دی هغه دلایل نو د دې خلاصه دا ده چې کوم فریق مخالف دلایل وړاندې کوي کوم دلایل پیش کوي هغه دلایل صرف د ثبوت دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ کې لاسونه اوچتول د ثبوت احناف هم قائل دي خو د دوام قائل نه دي دوی ته پکار دا چې داسې دلیل پیش کړي چې په هغه کې د لاسو اوچتولو دوام ذکر وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ تر وخت پورې لاسونه اوچتول صرف د ثبوت ذکر نه وي که چیرته داسې دلیل وي چې په هغه کې صرف د ثبوت ذکر وي نو د دې په وجه سره د من موقف باندې هیڅ تبدیلی نه راولي نو ما واستاسو مخکې یو مختصر قسم د مختصر وخت څو دلایل پیش کړل د دې تفصیلی چې کوم جوابونه دي او تفصیلی په دې باندې حضرت شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن صاحب دا یو رساله او یو فایل لیکلی دا چې په دې کې مکمل دلایل د جوابات سره موجود دي نو الله جل جلاله دې ممتاز ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین